الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په تاریخ مشایخ چشت کې لیکلي دي وای ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ولار دی یو ځل ورسره الله تعالی جل جلاله مهرباني فرمایو د فرشتي ملاقات وسره وشو نو د فرشتي سره چې کوم نه یو زیړ رجستر دی په لاس کې دفتر او کتابچه د وسره نو د فرشتي نه چې کوم نه حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه پوښتنه کوي سیب وی سوکي وی زه خود الله جل جلاله استاد فرشتم وی ښا وی په دې رجستر کې څه لیکي وی د هغه خلکو نمونه لیکم چې په الله باندې عاشقان دي الله جل جلاله خپل محبوب او معشوقه ګرځولي وی ښا وی تو ګوره زمانوم پکې شته وی نستانوم خو پکې نشته ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ډېر وجړل ځکه چې دغه بادشاہي قربان کړی په خدای باندې وی چې خدای راته نصیب شي د الله محبت راته نصیب شي نو یو بزرگ ورته ویلي په دې تختونو شاهي او شاهي تاجونو او په دې نرمو بسترو او فومونو کې تا ته چې کوم دی نو الله نه میلاویږي خو د الله محبت هم درته نه میلاویږي نو دا ډېر وژړل د ویلې چې زه د الله جل جلاله د عاشقانو په سب کې نیم وی اولیکا وی زما درخواست دی اولیکا چې ابراهیم بن ادهم د هغه خلکو غلام دی چې کوم د الله عاشقان دي کوم چې د الله عاشقان دي نو ابراهیم بن ادهم څه دی د هغې غلام دی وی لیکل چې ابراهیم بن ادهم د هغه خلکو غلام دی چې کوم د الله عاشقان دي چې یو کال دوه تیر شو دغه فرشته بیا انساني شکل کې راغلی ده ولاړه ده ورسره شین رجسټر دی ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته فرمایل اوس څه کې وی دفتر او رجسټر هم در سره بدل لې شین رجسټر دی وی په دې کې د هغه خلکو نومونه لیکم چې د الله محبوبان دي د الله ورسره محبت دی ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه وجړل وی چې زه د الله عاشقانو کې نیم نو د الله په محبوبانو کې بس نو فرشته ورته وی مبارک شه ابراهیم بن ادهم وی ته د هغه خلکو سالار الله ګرځولی کوم خلک چې د الله عاشقان دي د الله محبوبان دي چې چا سره د الله محبت دی نو ته د هغه ټولو کې اول د ټولو سردار او مشر وی تا ته پته شته دی چې دا دولت خدای څنګه درکو وی تا چې د زړه نه وویلې چې زه د هغه خلکو غلام یم چې د الله عاشقان دي نو الله جل جلاله د خپلو محبوبانو مشر او سردار وګرځي